ور باندې پکار دی کل عمل ابن آدم هو خیر له غیر الصیام. هر عمل چې دا انسان کوي بنی آدمی کوي دا مغه د پاره دی، هغه لمونځ دی، هغه نور عملونه دي غیر الصیام سوا د روژې نه. هو لی روژه ما د پاره دی و انا اجزی به ایدی جزا زه ورکوم. انا اجزی به زه ورکوم. اوس دا صورت دی دا تاسې خطور نشو کوئ، ای تاسو ذهنو ته نه رسي، دا ډېر عصمت دی. ځینې علما یې چې اجزا به دی، اجزي په ځای اجزا دی. اجزا معنا دا دی چې دغې روژې بدلې کې زه د بنده په خپله بدله یم، یعنی که جنت مې ورکوه دا کام دی، زه خدای دی شولم. دا ډېره غټه خبره دی چې خداوند عالم درته وایي چې روژې بدلې کې زه یې تا شولم. داسې مو امیر المؤمنین یا نور امامانو ته یایي چې عین الله، اذن الله، جنب الله، ید الله، علی سترګې خدای سترګې، علی غوږونه خدای غوږونه، علی ژبه خدای ژبه، علی زړه د خدای زړه. دا شي دپاره چې د هغه بنده یې ځان ته اندوره نږدې کړلو چې که زه سترګې غړوم د علي سترګو سره، که زه واورم د علي غوږو سره، یا که علي سترګې غړوي ایما نګاه سره غړوي، ایما نگاه سره ووري، ایما نگاه سره سوچ کوي. دا ډېره مهمه نکته دی چې انسان د بنده دغې روژې ذریعې سره د الله هغه عظیم مقام ته ورسېږي چې خداوند عالم خپله ورته وایي چې زه یې تا جزا شولم. حتی دا به ما اورېدلي وي جنت 8 دروازې دي، هغو 8 دروازو کې یوه دروازې نما دی ریان. ریان چې هغه ځینې خلک سیراب کېږي. که څه تاسو ته خپله پاته دی قیامت 50,000 کاله وریځه دی، انسان به ډېرو کې ستړی شي. خدای مو دغې جامې ته د قیامت وریځه اسانه وګرځولی کړي، مرحومینو ته یې اسانه وګرځولی کړي، هغه تنده هغه تکلیفونه انسان تیر کړي. هغه څه کله د بهشت هغه دروازه چې ریان ورته یایي چې هغه ځي کې هغه اوبه د دوی انتظار کې دي چې هغه اوبو مثال دنیا کې نشته دی. نو هغه وخت کې به وایي چې دغه دروازه خاص دی هغو کسانو ته چې دغې دنیا کې تنده برداشت کړې وه روژې سره سر. دا یې حاجت دی چې ریان هغه دروازه چې هغه نه بیا دوی سیراب شي، دوی ته اوبه میلاو شي. دین علاوه دا روایت دی لکل شیء زکات و زکات الابدان الصیام. هر شي یو زکات دی. کسی مال پیسو خپل زکات دی، د سمو غنمو کې زکات وبسو یا نورو شیو کې زکات وبسو. همدې شان سره یې بدن یو زکات دی. اوس دا زکات سمو مال نه وبسو ویلې وبسو څه مالو سره شی شي پاک شي، برکاتو کې پیدا شي، طهاراتو کې روش شي. سیم اندیشان سره د انسان بدن یو زکات یې هغه ته روژې نه ویلی شي چې انسان دغې روژې ذریعې سره صحتمند شي، دغې روژې ذریعې سره طهارت ته ورسېږي. مو نه کسه یو غیر مسلمان دی، کافر دی، خدای نه مني، کیدای شي مني خو ظاهرا هغه یې صحیح وي، یا یې صحیح دی یا غیر یې صحیح دی، خو مسلمان نه دی. الکسی سفرین نمیږي دی یو کتاب لیکلی دی روژې باندې چې فارسی ژبې کې ترجمه شوی دی. الکسی سفرین یایي چې د بدن مختلفو بیماریو دپاره بهترین علاج هغه روژه دی، بهترین علاج دی. که غواړئ چې د بدن علاج وکړئ ځنو شی اوسې مه کوئ، هغه روژې څه وکړئ. الکسی سفرین یایي چې ما خپله دغې روژې باندې تجربه وکړه. ما ولیدله چې واقعا روژې کې فایدې شته. ځکه پیغمبر نه یا نور ائمه اطهار علیهم السلام نه روایت دی صوموا تصحوا، تاسې روژه وساتئ چې مکه صحتمند شوئ، یعنی بدن فایده وکې شته دی. و زکات الابدان، دغه روژه د بدن زکات دی. ته اوس وقت دوره کریم دوره مهربان پروردگار چې مغې روژې وجې نه دنیا فایده ونه حاصله که، آخرت فایده ونه حاصله که. ځکه یو ډېر حسین روایت دی
څه متقیان پرهیزګار کسان هغوی دنیا یا وګټله آخرت یا وګټل. اوس وکسه مثلا مثال در کوم چې ته خدای پرهیزګارو کسانو باندې روژه مات منع کړی څه نه کوئ؟ چې ته ویلي چې اوبه به نشئ کوئ؟ نه، کولو واشربوا هر شی وخورئ. ځکه یې څه متقیانو نه هوښیار کسان دنیا کې بل نشته دی ویلي څه دنیا یې راټوله که آخرت یې خپل تقوا ذرې سره محفوظ وساتلو. دا ګناهګار دي چې خدای روژې ته سپک نظیر کوي، د خدای لمانځه ته سپک نظیر کوي، زکات، خمس، حج، اعمالو ته، ذکرو ته، شپو تېرولو ته سپک نظیر کوي، دنیا یا لوړل آخرت یا برباد شو. ما دا به ویلي وي تاسو ته دنیا ټولو نه غوړ سرمایهدار، دنیا ټولو نه غوړ ګناهګار، هغه سه دوی میدې نشته دي چې تو نه خوراک زیات وکړي، کولی نشي. ځکه موږ ته دا سوچ الله رب العزت راکړی دی چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. خدای دنیا یا راکه آخرت یا راکه، خو حرام و نه موسط دی. لذا دغه روژه دی څه هم بدن فایده و هم د هغې دنیا فایده. خو بیا امام نه روایت دی چې صرف بدن فایدو ته ځان محدود مه کوئ. تاسې شیعه یو، تاسې د شوک منو یو، تاسې دغې روژې سره صرف بدن فایدې ته سترګې مه غړوئ چې معده مو سره ښه شوله، بدن نورې بیمارۍ مو څخه شوې. تاسې دا روژه دې دپاره وساتئ چې هغه ننه روح کې د نفس کومې بیمارۍ دي هغه دغې روژې سره انسان شي کي پاکي. خدا نخواسته که موږ ته د ریا بیماري لګېدلې دی ورمنې نه روایت دی چې دغې روژې سره د ریا علاج وکړئ، مخلص شوئ، خالص شوئ، صرف و صرف پروردگار دپاره ځان خالص کوئ. چونکې روژې مقصد دا دی چې د ریا والا بیماري ځانه وباسئ. ریاکار شونې نه صفات ځانه شی کوئ لرې کوئ وریایې کوئ. دا مهم دی، د روژې خصوصیت دی. دا روایت تاسې علماو نه به اورېدلی وي خو دغه روایت نه غور پکار دی. اول دا حدیث درته ذکر کوم چې روژه صرف ژبې نه دی، زړه روژه شته. امام نه روایت دی صوم القلب خیر من صیام اللسان. د زړه والا روژه د ژبې روژې نه بهتره ده. ژبې روژه شی دی خو چې نه خورو که نه اوبه نه شي کو کوم خوراکونه باندې هغه نه کوو. زړه والا روژه څه خلته دی. و صیام اللسان خیر من صیام البطن. بیا یې ژبې روژه بهتره دی د شکم روژې نه. دا څه مطلب شو؟ ډېر ګهرا دی دغه روایت کې. یو وارې شکم روژه دی چې دغې خېټې ته شی لوړ نه شي ژبې ذرې سره، خولې ذرې سره. یوه دا روژه شوله. دا خو الحمدلله موږ تاسې ټول عمل په کوو نو په کاره دې څه وي. دې خپل اجر دی. اما امام یې چې دې نه پاسه روژه د ژبې والا دی. ژبې والا څه؟ ژبه کنټرول شي. ژبې باندې غیبت جریب و. ټیک دی انسان غلطي کېږي خو بس نه چې غیبت نه کوم. دغې ژبې نه خدا نه خواسته که مو تهمتونه لګول په کار دی بند شي. این معاشره څو شی وجه نه ډېره خراب ده. یو هغه کې تهمت دی. تهمت څو ګناهونه په یوه ټیمه ټولوي. تهمت کې نه درویغ اشته، تر تهمت کې غیبت اشته. خپل تهمت څه کومه ګناه دی. ځکه چې غیبت وجه نه به انسان فاسق شي خو تهمت انسان کافر جوړوي. تهمت څه مطلب؟ ګناه وکړي نشته ته اوسې وتړي اوسې پرشانه یې کې. خدایه موږ تاسې دا جمع موږ تاسې ټوله د تهمت بیمارۍ نه مو وساتئ. نن پکار دی خپل علاج روژې ذرې سره وکړو چې تهمت نه ځان وساتو. و دویمه خبره ده چې یوه خبره ده تر ورسوله چې پلانکي دا شی کوله په ورانې ونه ماني تحقیق وکړي وکړه. که تا اوسې پرشانه کړله کیدای شي ګناه کې اوسه برابر شریک شي. تهمت د عملونه خرپوي. پیغمبر زمانه دی یوه ښځه به رسول الله د ورته کو چې روژه وخوره یا اوبه یا مړی شی ورته کېښوده وخوره. یا رسول الله مو روژه دی د څه خبرې کوي روژې کې به زه خوراک وکړم؟ ویله نه روژه وخوره. دوه وارې ورته وویله روژه وخوره. نه یا رسول الله ما روژه دی زه څنګه وخورم؟ نه مو بیماري شته نه مو بل څه شته ویلې وخورم یا رسول الله. روژه د لوړه خراب کړل. تا ویله که د روژې نه مراد صرف خوراک شکاک دی. پیغمبر د ورته که
توسه ابلی خزی سی غیبات وکړلو تهمات ور باندې ولګولو ژبې زرې سره د زیاړې ورته وکړلې ابله ښځه تا هزارو اذیت کړله دغې ژبې سره تا روژه نشوه پاتې تا روح نه تا نفس نه یوه بدبویي اسمانو طرف ته لاړله که څه ځنه وخت کې شته دی خپل بتروم نه هغه کوو نفرت کوو لیارې کې که یو مردار پروت وي هغه نه بوی سي مو پیژونه بندونه داسې دی که نه اما روایت څه یایي څه دغه مردار دا یو شی څه دی نه بوی سي څه ته برداشت نشي کوی هغه ژبه چې هغه درویغو سره روږدي دی تهمات سره روږدي دی غیبت سره روږدي دی دینه زیات بوی سي په نسبت د هغه څه لیارې کې یو شی مردار شوی دی هغه نه یو بوی خیچي او د هغه بوی و اسمانو ته رسیږي چې ملایکې برداشت نشي کوی د نیکو اعمالو د بدو اعمالو هغه ملایکې هغه یې ونوریا تختیا بوی دوره سخت دی و حتی روایت دی چې ورځې قیامت د جهنم خط څه دوی ته کوم تیار شوی دی چې هغه به دوی باندې غستوی شي یغه بوی دوره سخت دی که اسمان ځمکې منځ کې دغه خط کوړای شي دغه بوی نه به خلک مړه شي برداشت به نه کي برداشت به نه کي د دوره سخت بوی دی دیو چې نه موږ تاسو ته پکار دی خواري وکړو ښځو ته ځوانانو ته سپین ږیرو ته هر څوک پکار دی خواري وکړو غیبت داسې وشي خیر دی خو چا سې ونه کړي تهمات یې در باندې ولګولو خو چا نه ونه لګوي خیانات در سره وشو خو چا څه خیانات ونه کړي تاسو یې درویغ وتړله خو ته چا څه درویغه یو شی چې مو بازار یې خراب کړی دی کلې کور درویغو بنیاد څه ما ورته ویلي چې بوی انسان نه خیږي ډېر بد بوی وي که هر څه مشکلې وي ګوړې کې به ناست وي ناست به دلته وي درته کوڅه او نږدې ځای ورته ښیي ویلې څه ډارېږي ته نه وایه صفول وایه څه نه مغزي کې ټوله دین اعتماد ختم کیږي ګاهک څه دی هغه منځ کې درویغ دکاندار منځ کې درویغ ویلونکي منځ کې درویغ وریدونکي منځ کې درویغ دا ټولې بیمارۍ دي چې دغه علاج وکړو اما پیغمبر یې چې صرف کله څه دغه مرحله دا طی کړله یعنی شکم والا روژه دا وساتله ژبې خوري دا وکړه اوس یوه بله خوري وکړه هغه چې دی زړه والا روژه یې شروع کړه زړه والا روژه څه خیل ته وي چون په باره کې بد سوچونه مه کوه بد ګمان مه کوه په خولې څه نه یایي خو نه بدګمانه یي زړه کې ورته نفرت در شولی دی دا شی ذهن وباسه دا څه خیل ته کېږي کله چې یو مؤمن د ولیدلو ټیک دی هغه به ګناهګار وي خو ته داسې وایه څه مونه ښه دی مونه شی دی دا هغه شی ځان کې پیدا وکړه دا اتا مولا یایي چې مؤمن عاقل چې هغه شی عاقل مکمل شي ایوه نښکې دغه دی چې کوم مؤمن یې ولیدلو دا درشي وایي انه خیر مني واتقا دا مونه ډېر ښه دی دا مونه ډېر بهتر دی خدایا ما وبخښي داسې ویلی شي چې خدای همدې وجې نه مو وبخښي ځکه څلورم تکبیر کې دا ذکر راغلی دی چې هغه مړی ته مخ ته ایښی دی هغه به یوې ګناه وجې نه مړ شوی وي ته داسې وایه اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا خدای دې نه مو ښه والی لیدلی دی ډېر کسان سوال کوي چې هغه دا خو شراب نه مړ شو دا خو ګناهونو کې مړ شو بیا ویلې یې چې دې نه مو ښه ولیدلی مو یې چې دې نه مو د علي ولایت لیدلی دی موږ سترګې په پټو خدای پوه شي دې کار پوه شي مو ته نه دی په کار څه ګناهونه یې پرشاني کو او یو کس دی هغه ګناهانې روډو ته اډو ته بازارو ته کلو ته ربسي هغه بېله خبره دی هغسې به یایي زه ورځ دویم خدای کې اشاره ورته کوم هغسې به یایي یو ظالم دی ظلم کوي هغه خلاف به خبره کوي چې څومره د واس رسېږي د شته دي خپل واسه پورې چې څومره د واس رسېږي اما یو سړی ګناه خدای سره دی تو ته نه دی په کار سوی ما ولیدل اوس یې پرشانه کي د قرآن کې ویلي دی یو روایتو کې ستار العیوب څه مویي ستار ستر نه پټولی ته ویلی شي څه خدای د ایمو ډېر عیبونه پټوي په کار دی چې ډېر وکسو وایي ما سترګو غلطي وکړه ایمو غېږو څه څه واورېدو دې غلطي وکړله دې وجې نه یو شی چې هغه ایمو اعمال خرپولی باعث جوړېږي هغه دی بدګمني
یو بل په بل کې بدګمانه شونه ظاهرا پلار و زوی لمانځه تر پاسولو شپې ټایم دی چې زوی هر څه تهجد لمونځ وکړه نو دا به نور وروڼه یا خو بیا ولي و د تره زمن بیا خو بیا ولي و تره نوڼې میاندې خویاندې دا د پلار تکو څه وخت شه دا د خوبونه کوي په کور دی دوی یا تهجد کولی که هغه پلار د زوی تکو څه دینه د نوی کړی ښه دا څه خیله تهجد دی چې نورو سې خبرې کوي کیدای شي دی خوب متهجد نفضل انسان داسې سوچ وکړي تو یوې نفلې لمونځ وکړلو یو کس ولیدلو هغه نه کوي ته وایه چې دا به یو داسې عمل به دې کړی وي چې هغه به یې باندې نفلې نشی وي بهتر وي یا کیدای شي زه دغې نفلې نه وروسته یوې ګناه سره مبتلا شم دا کیدای شي خپلې ګناه نه بعد یوې داسې مقام ته ورسېږي چې هغه مقام ته زه نشم رسېدلی حتی مولا نه ظاهرا یو روایت چې دوه کسان دی جماعت کې دي یو فاسق و فجیر دی ګناهګار دی یو عابد و زاهد دی دغه عابد و زاهد هر وخت د خدای عبادت کې مصروف مشغول هغه فاسق و فجیر زړه مات شولو چې دا به څو پورې زه ګناهانې کوم راغو د خدای کور جومات ته غواړي چې دغه عابد سره څنګ ته کیني دې دپاره چې د عابد خدای ته رسېدلی دی د زاهد خدای ته رسېدلی دی څنګ ته اوسه کینم د سجده به دې سره زه مل کر یو ځای وکړم کیدای شي خدای دغه زاهد و عابد به چې نه مایه وبخي چې کله هغه فاسق و فجیر دې سره څنګ ته کېنستلو دغه زاهد و عابد نفرت سې سترګې ورته وغړولې چې دا ګناهګار دا فاسق دا فجیر ما سې نږدې ویلې کېنستلو دا حالات کې دغه نیت سره دې خدای ته سجده وکړه هغه فاسق و فجیر و ګناهګار دغه نیت سې سجده وکړه چې خدایه زه هېڅ نه یم دغه عابد به چې نه ما وبخي روایت دی چې دغه دوو سرونه سره راس کړله عابد فاسقانو کې حساب شو فاسق عابدانو کې حساب شو دی وایي چې نه پکار دی ما و تاسو ته چې هېڅکله شانې بدګمان نشي البته امر بالمعروف خپل ځای کې کوه نهی از منکر کوه څو غلطۍ کوي څو ګناه کوي خو چاته سپک نظیر نه دی پکار پیغمبر زمانه کې عثمان رسی دنیا ګناهانو کې ډوب دی پیغمبر وریا نه کړلو ورته د یا رسول الله ګناهانو نه نه خلاصېږم ویله کله کومه ګناه کوي خپله مور خپله خور یاد که بیا ګناه کوه ویلی ما دا غیرت ختم شوی دی نو دا ما ته ویلي وی تا ته ویلي وس به مو ویلو خونې نه به مو وبسلو پیغمبر نه وبسلو ورته د ویلي سوا نه ویله یا رسول الله ګناهانو نه تنګ شوم نه ور د ګناهانو رکیله کېدلی دی پیغمبر څه وکړو آقای فرهزاد بخول چې خپل د رسالت لاسې د هغه ځوان سینې باندې کېښللو ورته د اوس په کرا شو ویله او یا رسول الله اوس به دا مه وشوه بیا به یې ما ګناه ته زړه ونه شي نو کوشش وکړو چې لکه څنګه خپل لمانځ کې اخی روژې ولی یو خپلې خوږې لهجې سره هغه کسان چې هغوی ګناه لیاره نیولي دی هغوی ته وایو چې دا لیاره خانه دی غلطه لیاره پروردگار نه دعا ده سکومی روشه ما ستلیمونه قبولی مقبولی و کر ساله کی جمعة الوداع ده خدای کردی گناهانی متمعاف و کر ساله کی